ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه تورسرې دغه زنانه دغه خویندې دغه میندې راځي او مجبوره شي نو دلته کې راشي. موږ یې وړاندې کړو د چا سره موبایل نمبر یې هغه پکې ووایو چا سره نه وي نو هغوی ته خپل ځان حواله کړو. موږ څوک اعتماد کوي نو زموږ په ذریعه ورسره مدد کولی شي. پرون موږ یو ویډیو کړی و، یو کور ته تللي وو، هغه کور کې 5 خویندې، مور پلار ورله وژلې شوی دی. تنګي پولیس نه غوښتنه کوله تا دمه لا ګرفتار شوی نه دی. د هغوی غربت او په دغه یخنۍ کې د هغوی په کور کې یو 3 بسترې، نو موبایل اونه او بل حالات یې داسې دي نو څوک د هغوی سره مدد کول غواړی نو زمونږ په ذریعه کول غواړی. دا مور چې کومه ده یو زوی دی هم ورته بیمار پروت دی، دا هغه چتلی شی ده او دا دویمه ویډیو ده چې موږ یې کوو. د دوی هغه کور، هغه تمبو، هغه پردې، هغه هر څه موږ ښودلي وو. بیا راله ما سره خو چا مدد نه دی کړی نو بلکل ورسره نه دی شوي. نو دا ویډیو ګورې مورې څه به وایي؟ بس هغه کور مسله مې د کور هم خراب دی. هغه صاحب د الله په سره ګرځولو ګاونډ کې چې ښه یم خو ماشوم له روټۍ راوړم او چې ښه نه یم نو بس بیا د قیس صاحب د الله په سره هم پروت دی، زه هم پرته یم. دا دې زوی دی دی؟ او زوی مې دی. څومره عمر یې دی؟ داسې 22 کالو به وي. او خاوند یې کله وفات شوی؟ وفات نه دی، خپل پلار او تره زامن وله په دوکان کې څه ورکوو، پیسې دوکان وي، وفات نه دی. 17 کاله وشو چې بس فیصله یې غلطه کړې وه، بس موږ ته نه وو خبر. 2-3 کاله بعد موږ خبر شو. څنګه فیصله؟ بس وایي ښځې له مې طلاق ورکړه، زوی مې حق کړه، موږ ته پته نه ورکړي. لکه خاوند دې ژوندی دی خو ته یې طلاق درکړی؟ او موږ ته نه وو خبر. 2-3 کاله بعد خبر شو. او د دې څومره وخت شو؟ 18 کاله برابر شو. 18 کاله دا جون یوازې تېر د قیس صاحب د خدای په اثر مې ماشوم بچي سره لاړ کړو، څه کولو غوړېدو ته غوړېدو. نو هغه زوی له هغه پلار نه راځي؟ نه تپوس یې نه کوي؟ نه هغه بل واده کړی؟ هغه بل خو بس په موږ په ناوېتوب کې به موږ کور روان کړ زرو کې نورې ښځې به یې خوښې وې. او دغه ټایم کې ستا عمر څومره و چې تا له طلاق درکړو؟ کې داسې خو راته پته نه نو چې لګي. 3 کاله پس تا ته پته ولګېده نو دې به درسره و که نه به و؟ نه نو د 18 کالو بس دې موږ لیدې د سره نه دی، نه موږ لیدو. دا تا په خدمتونو تېر کړه؟ ټول عمر مې خدمتونه وکړو پردو کورونه کې. اوس بیمار یم، دلته تکلیف نه دی، بس دا خبر یم درسه په تکلیف کوم. څه ضرورتونه دي ستا؟ دا د ماشوم بچي مسله ده، کور مسله مې ده. دواړه کمرې مې هم راغورځېږي او دیوال بس قیس صاحب الله په سره پټو کې ناست. ګرانو کتونکو دغه مور دلته کې موږ سره مارکیټ دی نو کله یو دکاندار ته ووایي کله بل ووایي هغې کلي کې دي نو هغوی ما ته میلو کړي نو موږ دا 2-3 پیرې رالله خو بس ملاقات نه کېږي. دغه نمبر یې د 0328 91 76 610. د موبایل په استعمال هم داسې ډېره نه پوهېږي خو ضرور ورسره مدد وکړئ. ګڼګپان ورته کال مه کوئ. داسې خلک راوتلي دي ګرانو کتونکو چې موږ ویډیو کو نمبر دغه شي هغې ته څه وایي د تا له نوکري کوم، زه جج پیژنم. خو غریبانان خلک وي د هغوی خو مسله وي دا به الله وکړم په هغه دوکه دی چې کوم دی نو ځان غټ افسر حساب کړي 3000 4000 5000 10,000 روپۍ ته ووایي. هغه نمبر یې مخې ته راغلی دي ډېر زر د مې FIA ته هم ورکړي دي او چې دغې خلکو په ضد به کاروي کېږي. خو دې مور سره مدد وکړئ، ډېره ضرورتمنده ده.